الرحیم باب تحریم نکاح المحرم و کراہت خطبته. کتاب النکاح دے. کتاب النکاح کی منتخی دا اوس چې اوسړي احرام تړلی دی ناغه ته هم محرم وي او که یو سړی په حرم کې ناغه ته هم محرم وي. دا باب هم مشکل دی او دا حدیث هم مشکل دی. باب هم مشکل دی او حدیث هم مشکل دی. اوس خلق چې کله اشکال راشي څه اختلاف راشي څه تعارض راشي نو پکار دا دی چې انسان ځان پوهېږي چې اصل مسله سره او دا نه کوي چې یو بل سره جنګي یو بل سره جنګي. دا غلطه طریقه ده، دا غیر مسلمو طریقه ده. محرم حریم دا چا چې احرام تړلی هغه ته هم محرم وي او یو سړي احرام نه تړلی او په حرم کې دی هغه ته هم محرم وي. بس په دې خبره چې ته پوه شې په حدیثو بالکل پوه شې. اصول داری احادیثونه دا معلومه ده نور احادیثونه چې یو انسان کله هغه حج له تللی دی یا عمرې له تللی دی او احرام یې تړلی دی د احرام په حالت کې به دی نکاح نه کوي. خو یو معامله داسې شوې ده چې پای کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما جدا خبره کوي او نور صحابه کرام جدا خبره کوي. هغه معامله د سیده میمونه رضی الله عنها سره نکاح ده. لکه دا حدیث چې مونږ وایو حدیث ابن عباس رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم تزوج میمونة وهو محرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کړو میمونې سره په داسې حال کې چې هغه محرم و. اوس محرم لفظ په دواړو دی شامل دی. یو سړی حرم مکی کې هغه محرم دی که احرام یې تړلی او که نه یې تړلی او یو سړي احرام تړلی دی نو دی هم محرم دی. نو دې سره څوک نور صحابه کرام خدا په دې الفاظ نه بیانوي. د هغې الفاظ دا دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم میمونه رضی الله عنها سره نکاح وکړو وهو حلال. نور احادیثو کې دغه الفاظ دي وهو حلال په داسې حال کې چې هغه حلال و حلال دا مطلب چې احرام یې نه و اچولی. دې ته مشکل الحدیث وي. دا حدیث نهایت ګران څیز دی. امیان څنګه دا د هر عالم کارم نه دی. دا ډېره زیاته مطالعه غواړي، ډېر کتابونه غواړي، ډېر قابل استادان غواړي چې د هغې نه سړي حدیث ویلي. خو دا دوه مختلف څیزونه شو چې محرم و نکاح یې تړلی او هلته وایي حلال و نکاح یې تړلی. د کومو خلکو دماغو کې چې شیطان وسوسې اچوي که نه هغې دا وایي چې دا حدیث ګورې نه ته یو حدیث کې یو څه وایي بلکې بل څه وایي لہذا دا دواړه رد کړه او لګیا به شي چې ځکه دا حدیث خو موږ منو نه که دا انسانانو جمع کړي دي او دا عجبي سازش دی او دا ایرانی سازش دی. دا خلکو له دماغ خرابوي نو په دې خرابوي. اوس عالم صاحب ته که الله توفیق ورکړی وی او هغه حدیث صحیح کتلی وی او صحیح زده کړی وی نو په دې سوال پوهېدی شو. ګرانه خبره نه وه. عبدالله ابن عباس دی پیدا شوی دی د هجرت نه 3 کاله مخکې. د هجرت نه 3 کاله مخکې پیدا شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې میمونه سره نکاح کړی دی نو هغه 8م کال دی د هجرت. نو د عمر څومره ښه دغه وخت کې 11 کال. د 11 کالو ماشوم د هغه ضبط کمزوري په مقابله د غټو خلکو کې. دې کې مسله دغه ده
د سیدنا عبدالله ابن عباس ضبط کمزور دی په مقابله د هغې صحابه کرامو کې چې د هغې عمر 40 کاله 50 کاله 55 کاله دی. خو د دې وجې نه هغې نور روایاتو له ترجیح ورکولی شي چې دا حلال لفظ ټیک دی او دا محرم لفظ غلط نه دی، دی مطلب جدا دی. مطلب بسئی مطلب باغ نہیں چې ته محرم نه معنی احرام وتړی، محرم منی دے په حرم کې ہو، حرم کې ہو نکاح کیږي که کیا نکاح نه کیږي؟ جماعت کی نکاح کیږي که نه کیږي؟ حرم کې نکاح کیږي. دا مختصر خبرې د حدیثونو د مشکلات قرآن سره هم داسې مخالفت راشي ښکاره کې خلک پې نه پوهېږي، یو بل را بغي او بیا رد کوي چې دا حدیث چې کوم دی دا د قرآن مقابل دی، دا قابل قبول نه دی، سوال نه پیدا کېږي. صحیح حدیث چرته د قرآن خلاف نه وي. او مونږ چې دلته کې د محرم معنی دا کوو چې محرم به معنی حرم، دې دپاره مونږ سره ثبوت شته دی. هسې نه کوو خبره. بعضې سړی خو د خپل دماغ نه خبرې کوي، دماغ نه امکانی خبره نه، دلیل دا دی چې سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړی شوی و، نو هغه په مدینه منوره کې شهید شوی او تاسو ته مخکې ثابته شوې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې د حرم کېدو اعلان کړی دی، ځکه یې ته حرم مدینه وایي، یو حرم مکی بل حرم مدینه. نو کله چې هغه شهید کړی شو نو هغه په حرم کې و، یعنی مدینه کې و. نو حدیثو کې راځي چې عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو وهو محرم، هلته محرم لفظ ده. نو څه معنی ده چې احرام یې تړلی و مکه کې و، احرام یې نه و تړلی، لیکن محرم دا معنی ده چې په حرم د مدینې کې و. یو حرم د مکې دی او یو حرم د مدینې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې میمونه رضی الله عنها سره نکاح کو نو دی په حرم د مکې مکرمه کې و. خبره بالکل ثابت شو. تحریم نکاح المحرم وکراهت خطبته، اوس دې به څه معنی؟ حدیث خدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم میمونه سره نکاح وکړو وهو محرم، په داسې حال کې چې هغه په حرم کې و. او باب دې داګ دی چې یو سړی نکاح کوي نو دی به په احرام په حالت کې نه کوي. اصل کې دا حدیث د صحیح مسلم دی، صحیح بخاری هم دی او صحیح مسلم هم دی. او دا باب چې دی دی نو دا باب دا د امام مسلم الفاظ دي، د نه دي. د دې وجې نه پړاوونکو ته دوکه لګي چې حدیث کو پیش کوي داسې چې د هغې نه حلال والی ثابتېږي او عنوان یې ښی د حرام والی. پکار دا و چې دې سره د یو دوه نور حدیثونه لیکلی چې بایي په صحیح مسلم کې د دې نه مخکې نور حدیث داسې شته دی چې د هغې نه دا معلومیږي چې انسان به د احرام په حالت کې نکاح نه کوي. نو که بیا دا لیکلی و نو دا خیر ده، اختصار نه کار اخیستی دی. یا د محرم معنی که ته دغه وپېښ، دا کوم چې مونږ اخلو محرم به معنی احرام، بیا خبره صحیح ده. عبداللہ ابن عباس فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم میمونه سره نکاح کړو په داسې حال کې چې دی په حالت د احرام کې و. هغې سره خو به شي خبره، لیکن حدیث کې هغه اشکال به بیا پیدا شي. د دې وجې نه مونږ وایو چې دې عنوان کې لږ تبدیل پکار. بار کې دا ثابت شوه چې نکاح دا دومره اهم سنت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې هم دا جاری ساتلی دی. صفیه رضی الله عنها سره نکاح سفر کې شو، زینب سره نکاح کور کې شو، دارنګې سیدہ جویریه سره نکاح په سفر کې شو. دا اهم چیز دی. او دې لپاره خبره ده کومه چې مونږ مخکې بار بار کړې ده چې نکاح کې دا ډېر زیاتی مونږ کوو که نه، د ولیمې دا او دا کالو دا یو څه بل څه، دا زیاتی غیر شرعي دي. دومره یو کار وکړه چې هغه اسانه وي. نو پوهېږه او فایده دا وي
چې ودونه به زر زر کېږي او ښه به کېږي، زنانه به د بوډیوالي عمر ته نه رسي او سړی به هم د بوډاوالي عمر ته نه رسي. نو هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حکمت ته به ښکاره شي چې کله مونږ ځوانانو هلکان او جنکو له ودونه کوو نو زموږ معاشره به صفایي، دې کې بدکاري نه. مونږ خلک مال ته ګورو که نه، چې مال دی او سروس دی او شته څه نشته، دغه څیزونه پرېږدئ، بلکې کوشش دا کوئ چې څومره زر نظر نکاح کېدی شي د بعضې افرادو چې هغه نکاح وکړی شي دې لپاره چې معاشره کې بدکاري ختم شي. بیا اوس چې کوم حالات دي، خاص کر د موبایل حالات دی، خدا شی تقریبا هر کور ته رسولی دی. نو ډېر دانشمندۍ نه کار اخیستل پکار دي چې انسان په دې حالاتو کې نکاحونه زر زر کوي، دې لپاره چې سړی هم مطمئني او ښځه هم مطمئني او کم سے کم هغه یو څیز صفاح بدکاري چې د هغې د وجې الله بارانونه بندوي، قحط راولي، مصائب راولي، دا مونږ ځان له په زوره یو کار کتلی دی. مونږ په خپله یو کار وکړو، د هغې په سزا کې الله مونږ له عذاب را لیږي، نو مونږ وایو دا ولې نه، بس دغه طریقه پکار ده. اسلام خپلول پکار دی او شعوري اسلام خپلول پکار دی، هغه رسمي اسلام نه. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.